اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون۔ سورۃ التکاثر مکی صورت تے دیتا سورۃ الہاکم ویلی شی دے دانم الہاکم التکاثر دینا ماخوذ دے التکاثر ډیروالی ته ویلی شي یو سیز ډیرول د یو بل نه مخکې کېدل د یو سیز په ډیرولو کې فضیلت د صورت په دې کې دوه حدیث هغه نقل دي یو تفسیر ثعلبی لیکلی دی الکشف والبیان چا چې سورۃ الہاکم التکاثر اولستو نو الله به د سره د هغې نعمتونو حساب نه کړي کومې چې د باندې په دنیا کې کړي دي او دله به د 1000 د زرو آیتونو د لوستلو ثواب ورکوي نخ فاجر کی چې اول عیسی د دې روایت هغه موضوع ده منګړت ده او کومه چې د دې آخري عیسی ده د هغې شاهد موجود دی حاکم کې مستدرک ته حاکم کې او بیهقي کې هغې الفاظ ویدا دی چې الا یستطیع احدکم ان یقرأ الهاکم التکاثر آیا په تاسو کې د وطن دا اوس نشته دی چې هغه الهاکم التکاثر اولولي دا روایت خو هلته موجود دی خو امام حاکم دی باندې لیکي چې دې ټول روات ثقه دي خو یو راوي عقبه بن محمد بن عقبه هغه مشهور نه دی څوک یې پیژني نه وي شاګردان ډېر کم دي وروستو سره د دې ربط او تعلق هغه دا دی سورۃ القارعه سره سورۃ القارعه کې اخروي تخویف و دلته زجر دی او دنیوي تخویف دی دنیا د عذاب نه یې راور کړی دارنګ هلته د آخرت تذکیر و آخرت یاد کړو چې لکه آخرت عذاب یاد کې زړه کوون کې ګور عذاب را روان دی قیامت را روان دی دل تزهید فی دنیا دی چې دنیا سره ډېر زړه مه لګوئ ځکه چې د دنیا مینه دا د آخرت نه د غفلت سبب دی جواہر القرآن کے شیخ غلام اللہ خان رحمہ اللہ آغی روت لکی پدے طریقہ باندھے گزشتہ صورتوں میں تخویف و تبشیر اور زجر و شکوہ کا ذکر تھا اب اس صورت سے پھر تزہید فی الدنیا کے مضمون کا شروع ہو رہا ہے دعوت صورتی دا دنیا پا محبت باندې زجر چې دنیا سره بے ہنگم و بے خرط مینه نه ده پکار او اخروی تخویف سے آخرت د عذاب نه یره دوی زجر بحب الدنیا چې هغه سړی د خپل فرض منصبي د ادا کولو نه غافله کی لکه زمونږ په ذمه باندې فرض منصبي صرف 5 وخته لمونځ کول دي حقوق العباد دي ادم فرایضو کې داخل دي که نه روزه نیول دي دغه 10 ورځې په رمضان کې حج دی زکات دی نه چې دنیا مینه زیاته شي او ټایم ټیبل ګډوډ شي خوبونه بې ټایمه شي فرض مونځ خو پاتې شي هغه پیسه په خپله عیاشۍ کې لوځي صدقه و خیرات اړوي نه دا ولې د دنیا هغه څه ګډوډ دي مینه سیوا شوې ده چې ټایم ټیبل خراب شوی دی دا اوله صورت په بیانېږي اول 5 آیتونو کې الهاکم التکاثر حتی زرتم المقابر دغه 5 آیتونو کې تخویف د آخرت ورکی چې لکه دا کارونه د ښه نه دي لترون الجحیم ته به خامخا جهنم ووینې ته به یې ووینې په دې سر په دې سترګو به یې ووینې پته به راته ولګي کله په دې کې راغلی 3 ځله 2 ځله ردعیه په معنی راغلی ردعیه په طور راغلی ایو ځل حقا په معنی راغلی تفسیر کې حل کېږي انشاءالله دغه اسانه خلاصه د لنډه وړو کې صورت ته چونکې نو خلاصه یې اسانه ده اتا آیتونه دي اته
دنیا په محبت زجر، بیا په اول دویم آیت کې بیا په دنیاوي او برزخی عذاب باندې تخویف، حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون. شیخ لیکي چې بیا د یقین په ترک کولو باندې زجر دی په پنځم کې. تاسو یقین وی پرېښی دی، بیا وی په دریو طریقو سره اخروي تخویف سے. شیخ القرآن غلام اللہ خان رحمہ اللہ لکھتے ہیں تفاخر و تکاثر پر زجر اور تخویف اخروی. الہاکم التکاثر، الہاکم غافل کړی تاسو، لهو نه دی کنه، لهو لغب لام هی وو کنه، الہاکم غافل کړی تاسو، التکاثر ډیروالی د مالونو، غافل کړی تاسو د یو بل نه په مخکې کېدو کې، یعنی په یو بل نه په ډیروالو کې د یو بل نه وړاندې کولو، دی غافل کړی تاسو د څه شي نه، د آخرت نه تاسو غافل کړی. التکاثر ویلی شي تفسیر البسیط لکی التباہی بکثرت المال والعدد والتفاخر بکثرت المناقب، یقال تکاثر القوم تکاثرا اذا تعادوا مالهم من کثرت المناقب. یو بل نه مال ډیرول مخکې کېدل، او په هغې باندې فخرونه کول، د ځان ستاینې کول چې زه ښه شم دا پلانې دا خو مړه تباه دی، دی ختم دی. الهاکم د لهو نه ماخوذ دی، غفلت او اعراض ته ویلی شي. غفلت اعراض مخ اړول، دا بیا په دوه قسمه باندې دی. یو دا دی چې بغیر د قصد نه، بغیر د ارادې نه. دویم قسم الالها په قصد سره دا قصدن کیږي، او هغه د حق نه اعراض لا یعنې مخ اړولو له مستلزم د لازمي ده، دی به خامخا مخ اړوي منه ومني، او هغه ګناه ده. دلته دا قسم مراد دا دویم چې قصدن د دنیا نه مخ اړول، د دین نه مخ اړولی دی، اعمالونه ډېري په هغې باندې بیا فخرونه ډېري، فخر پې ډېر کوي. التکاثر یعنی پمال، مرتبہ، ریاست، خزو، تالیف و تصنیف او د مسائل په تفریع کې دا ټول تکاثر مضموم دی. دا تکاثر خنه دی د تقرب الی الله د نیت نه سوا. الضوء المنیر کې ابن قیم لیکي، الضوء المنیر ابن قیم د کتابونو نه خلکو هغه آیتونه تفسیر ولا جمع کړي دي مختلفو کتابونو نه، الضوء المنیر ولا نوم ورکړی دی، حالانکه دا د خپل تفسیر نه دی، د ابن قیم خپل تفسیر نشته. یو تفسیر الکبیر ملاویږي د ابن تیمیه په نوم باندې، دا دغه تفسیر نه دی، دا هم دغه شان چلی ورسره کړی دی، دغه د مختلفو کتابونو نه غونډ کړي دي څیزونه، آیتونه یې غونډ کړي دي، نه که ډېر څیزونه پکې ني. مخکې ورځو کې اچھا ما راوړو طلاق مسایلو کې آیتونو باندې کار کولو، نه که ډېر څیزونه نشته، بس دغه د فتاوی نه او د نورو کتابونو نه راغونډ کړي. دا شان الضوء المنیر د دې باندې هم ځان پوهې که دا د وجه ابن قیم تفسیر دی، ابن قیم تفسیر نشته. دی تاسو غافل کړي حتی زرتم المقابر، حتی تر دې پورې، تر هغې پورې زرتم چې زیارت وکړئ تاسو، ملاقات وکړئ تاسو، المقابر د مقبرو. څوک داسې وي تاسو تر مرګه پورې بوده پراته، مرګه پورې اوده په غفلت کې پراته مړه، چې هلته ورسې نو بیا به دې سترګې ویښې شي ورګه. څوک وایي چې ګوره سر نه بیا ګوره الهاکم التکاثر، تاسو غافل کړي فخار کولو په یو بل باندې په ډېروالي د مال اولاد او د قام سره، تر دې چې تاسو زیارتونه وکړل د مقبرو، هلته هم قبرونه وشمال چې زما مړي ډېر دي ستانه په دې کې م ښه یمه. څوک پکې داسې وایي یا هغه مړي هم تاسو نه قبرونه په زما وي ور دومره مړي شي په پلان کې جنګ کې، وګوره دومره زمونږ دغه دي اتلان دي چې هغې سرونه شیندلي دي، تاسو ویسې کړي دي، شهیدان ستاسو ډېر دي که زمونږ ډېر دي. وګورو ته حتی زرتم، دا د تکاثر تاکید دی، تاسو ډېروالی کوئ، او د الها غایه د وجه ده، یعنې د مالونو وغیرہ په تکاثر کې اخته تر دې چې
مړه به شي او توبه به ونه باسئ. ادیم لیکلی دي مړه به شي خو ته به دې مړه به شي مقبرې ته به ورسې خپې دې ځوړند دي په قبر کې خو لین ته به نه شي. دویم معنا دا چې تاسو تکاثر په ژوندو اشخاصو سره کوي تر دې چې په مړو سره هم تکاثر کوي، انسان ستاینه کوي او ډېروالی ثابتوي د خپل ځان برابره په خلکو باندې برابري ثابت که نه. دا ډېر غلط خوی دی. زمونږ عادت دا دی چې مونږ ته څوک ووایي چې پلانونه مونږ خامخا نکته چیني کوو که نه وګورئ خپل عمل باندې هر سړی که هر څوک دی مونږ ټول زه یادوم که زه یم که بل دی که بل مونږ په بل باندې نکته چیني او که عیب خامخا وروباسو دا ډېر پلید خوی دی. نکته چیني به وکړو خو د هغه کمال نه وایو دا مونږ کې ډېره غټه ناسودي ده. د علاج پکار دی دا ډېر تباهکون څیز دی. هر انسان په دې غضب کې مبتلا دی چې ډېر زه ښه یم او دا بل خراب دی. دا غلطه خبره ده. هر چا خپله پالیسي ده که نه هر چا هغه په خپل سړی په خپل نظریه کې ټیک دی هغه یو کار کي د هغه نظریې مطابق به ټیکي او تا ته به هغه کار دنیوي کار خبره کوم دیني خو قرآن او حدیث خبره ده که نه خو په هغې کې به یې ګورو. یو سړی په یو کور کې یو ور وباسي نه شل خلک به شل قسمه رایې ورکړي د هغه نه به تپوس نه کړي دا دی ته ولې وباسې د هغه ضرورت دی د هغه به وباسي د هغې مطابق که نه هغه پې سوچ کړي هغه مشوره کړي ورونو سره بچو سره نه مونږ خامخا نکته چیني به کوو که نه ښه د چا نه وایو بلکل که دغسې علماو ته ولګې بیان ولګې ان لرګه مړه دی نه پوهېږي ګزاره نکته چیني نه دا مرض په مونږ کې پروت دی نه دا د مړو سره تفاخر چې ډېر زمونږ مړي زیات دي زمونږ اتلان زیات دي دا د جاهلانو طریقه ده. دریم معنا دا چې تاسو تکاثر غافل کړی تر دې چې د قبرونو زیارت د تفاخر دپاره کوئ. تفاخر دپاره هلته کې ځای ګوره حال دا چې د قبرونو زیارت د نصیحت اخیستلو دپاره جایز دی د فخر دپاره دلته نه دي پکار. دغه شان څوک چې د قبر زیارت د دنیا د مال د جاه د طلب یعنې د مرتبې دپاره او د نورو دنیوي حاجتونو دپاره کوي او په دې سره د الله تعالی ذکر او توحید نه غافل کیږي نو دا آیت هغه ته هم شامل ده. دې مقبرې ته لاړه خو د الله یاد نه شو نور لانجې دلته کوي که نه څوک مقبرو کې پوډر خرڅي څوک مقبرو کې دا نور کاټي کې ځکه خو خلک مقبرې سیزي دي د لاسه چې ډکې پکې نه چې موږ دار څه بډا کوي ډېرو ځایونو ته زه تللی یم مقبرې سیزي دي هغې تپوس ته کوي دا چلونه پکې کېږي نه لکه دا تا هلته کې قبر سره هم تا ضمیر نه رابېدارېږي دا کم ضمیر دی دا اوسپنې جوړ دی که چې دا څه شی دی. ابن عطیه دا پټ غونته معتزلي دی د تفسیر دی المحرر الوجیز وی دی لیکي خپل تفسیر کې چې دا هغه چاته زجر دی چې د قبرونو ډېر زیات زیارت کوي تر دی چې ځان د نور عبادتونو د دین د تعلیم نه خلاص کي. ته چې وګوره د امین جورانو مونځ نه کوي مونږ ته مونځ ماپ دی په ملنګ باندې وي قلنګ نشته دا ته چا ویلي او بیا ویلي دي ابن عطیه چې لکه نن سبا چې خلکو د قبرونو هغه زیارت لازم ګڼلی د خلکو او په ګټو سنگ مرمرې اوچت جوړي او پخې یې که نه چتونو او بادي ور باندې جوړي دا ترکو وایي ترکو دی په دې باندې مړه دي او اکثر مصریان هم دا بدعتیان دي دی دغه چولونه کوي چې خبر دی د عالم او دغه دې باندې ګمبد جوړ کړي دا پوخ کړي او دا داسې کړي دا ته چا ویلي کم سے کم فقه خپل وګورئ که نه که نو نه دا قدوري خو یې وګورئ که نه په قدوري کې ویسې لیکلي دي په قدوري کې دا لیکي چې قبر له به چونه هم نه ورکوي چونه نه رنګ هلته به بله ډیوه به هم هلته نه بلې پخې به هم نه دولشته نه به برکې هم نه آبادې به نه جوړی دا ټول صدرګوټه به نه جوړی د اوښ د کوب په شان به حدیث او قرآن خو چې به نه ګورې دغه خو یې وګوره که نه چې خپل قانون نه خو واقف شي که نه فقه حنفي څه ده خلکو ته خو بې مذهبه وایي خپل ایسا مذهب نشته دی. الہاکم التکاثر غفلت میں رکھا تم کو بہتات کی کثرت نے حتی زرتم المقابر یہاں تک کہ جا دے کے قبر یہاں تک. شیخ قرآن غلام اللہ خان رحمہ اللہ لکھتے الہاکم التکاثر التکاثر کثرت مال اور کثرت تعداد پر فخر کرنا اور کثرت میں ایک دوسرے پر بازی لے جانے کی کوشش کرنا.
ای التباہی فی الکثرت التباری فی الکثرت والتباہی بہا بأن یقول ہؤلاء نحن اکثر وہؤلاء نحن اکثر۔ تفسیر کبیر کے حوالے سے انہوں نے ایک بات لکھی ہے، پہلے یہ لکھا ہے کہ مفسرین نے لکھا ہے کہ انصار کے دو قبیلوں میں کثرت عدد کے مقابلے کی ٹھن گئی، دو کے لگے مقابلے جوڑا شوا، اور ہر قبیلہ اپنے افراد کی کثرت پر فخر کرنے لگا، منگ ڈیریو نور بھی منگ ڈیریو انصار صحابہ جو۔ چنانچہ دونوں قبیلوں نے پہلا زندہ لوگوں کو گنا جوندی اول شمار، جب ان کی گنتی ختم ہوئی تو قبرستان میں جا کر مردوں کو شمار کرنے لگے۔ اس پر یہ صورت نازل ہوئی، ان کا کہنا فرمایا کہ کثرت عدد پر فخر و مباحات نے تم کو ایسا غافل کیا کہ تم قبرستان میں جا پہنچے اور مردوں کی گنتی کرنے لگے۔ یا حتی زرتم المقابر، موت سے کنایہ ہے، یعنی تم اموال و افراد کی کثرت پر فخر کرتے رہو گے، لگیا بیدان بدبل نہ برابر حسابے چمنگ خیو دانور، یہاں تک کہ قبر میں پہنچ جاؤ گے۔ الہاکم حرصکم علی تکثیر اموالکم عن طاعت ربکم حتی اتاکم الموت وانتم علی ذالک۔ تفسیر کبیر۔ تمہیں مال کی بڑھوتری کی حرص نے اللہ کی اطاعت سے غافل کیا ہے، یہاں تک کہ تمہیں موت آ جائے اور تم اسی حرص میں مبتلا ہو کر مرو گے، کتے کی موت مرو گے۔ مال زیادتی کے بار وقت لگیا چوڑ کا دا ډیر کما دا نہ ډیریږي ښا کم چې الله لیکلي دا غنه خدای شته یو تانیزم سے ہوا کہ اسے ځان نم کار کتره۔ کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون، کلا ردعیه دا اولنے، کلا دا سے ہرگز نری پکار دا، غفلت نری پکار، تکاسر نری پکار، سوف تعلمون اول سره لگوا دا غفلت نری پکار، زرد جے تاسو بپوشے تاتا بپتو لگی، ثم کلا سوف تعلمون بیام دغه تکاسر نو پکار، دا تفاخر نو پکار، زرد جے تاسو بپوشے تاتا بپتو لگی۔ دا دو آیتونو کی دیکھ تخویف تخا، دا نی دی کول پکار دا جیسے کوئے دا کولو کار دے۔ سوف تعلمون گورا دوزلے ویلے دے، مکرر ذکر دے، مکرر بیا بیا ناول کی وزن کدن وقت اشارہ تا تا پا وقت دن کدن کے پتہ ہو لگی چھ دا ما سکولی لکا دا خود ما پکار ران نللو خپل غلطے دا تا دا یقینو شیخا دویم کے دا قبر عذاب دے وی اشارہ دالتا بتا تا پتہ ہو لگی چھ دا مونگ سکول دا دا سا پکار را للو دا دے سا فیدہ سڑیا۔ کلا زجاج لکی ردعن و تنبیحن، دا کلا چھ دیکھا نا دا ردع و تنبیح دا آغوی معنی دادا لیس الامر الذی ینبغی یکون علیہ التکاسر، کار دا پکار نو چھ پاگی تاسو تکاسر کرے ہو، دا پکار ندی، دا رو صحیح کار ندے، دا سے پکار نو چھ تاسو پاگی تکاسر کرو، پکار داوا چاہیے یکون علیہ طاعت اللہ، جتاو دا اللہ اطاعت کرے ہوئے، داغا پا نبی وانی میمان راوڑے ہوئے۔ آیتونو تا چاہو گورے نو انصارو تا شامل نہیں دی، عام دی عمومی دی، ٹھیک تا غیبہ غلطی کری اسے دا غیب سند نیم خبر ما کتلے نہ دے چاہ دی ترکہ میں حد بورے دی حدیث معاملے کی کمزور دی اکثر۔ ثم کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون، کوئی نہیں آگے جان لوگے، ثم کلا سوف تعلمون پھر بھی کوئی نہیں آگے جان لوگے، تمہیں پتہ لگ جائے گا۔ کلا سوف کلا برائے ردع ہے، اس میں تخویف کی طرف اشارہ ہے، ایسا ہرگز نہیں ہونا چاہیے، اور نے یہ خیال ہی درست ہے کہ مال و اولاد کی کثرت سعادت کا باعث ہے، چلما مال ڈیر شو بچی میں ڈیر شو جوڑ زخشوما، یہ کوئی قابل فخر چیز ہے، بہت جلد تمہیں یہ حقیقت معلوم ہو جائے گی کہ یہ تکاثر و تفاخر ایک فضول چیز تھی۔ ثم کلا سوف تعلمون تکرار تاکید کے لیے ہے اور ثم تعقیب ذکری کے لیے ہے، یعنی میں پھر یہ بات کہتا ہوں، مراد یہ ہے کہ موت کے بعد آنکھیں کھل جائیں گی اور حقیقت واضح ہو جائے گی، تو پتہ ہو جائے گی صاحب اکثر کے اوڑے گی۔ کلا لو تعلمون علم الیقین، کلا لو سو کی حقاً پمانا والا درم
دریم کلا دے گا نا دعا رجعیو دا یو حقاً پا مان دے حق خبر دا یقینا لو تعلمون علم الیقین لو تعلمون کاش کدی پوئے دے علم الیقین پا علم یقینی سرام لترون الجحیم تاسو بخامخا ضرور دوزخ ہوئینے ضرور بجہنم ہوئینے ثم لترونها عین الیقین ثم بیا لترونها خامخا تاسو بدغ جہنم ہوئینے عین الیقین عین پسترگو الیقین یقینی سترگو بانے بے ہوئینے ثم لتسألن بیا بخامخا تاسو نه تپوس کولی شي یوم دن په دغه ورځ عن النعیم د نعمتونو په باره کې تا باندې ما دومره احسانات کړو نو تاسو کړو بنده وایه که نه دې آیتونو کې کم 44 دی شو زجر او تخویف دی اخروي تخویف عذاب د آخرت نه یره ورکړي ته به جهنم وینې کلا سوفا کلا لو تعلمون علم الیقین علم الیقین علم یقین آغا علم دے چې داغه صاحب هغه په داسې طریقې سره ضروریاتو ته ورسي چې داغه په ضروریاتو کې شک پاتې نشي او د دې علم تعلق خالص زړه سره دی هغه د یقین محل دی کنه د یقین ځای دی دے کے تفسیر بسیط یو نقطہ لکھلے دا اگوی هذا استئناف خبر و کلام آخر نانوی خبر دا یقول فرمائی لو تعلمون الامر علما یقینا کدی پا دے خبر بان علم یقینی سر پوئی دے کنا دی بدا سے نکولے کدی تو یقینی معلومات ہوئے صحیح علم ہوتا ہوئے و اضافت العلم الیقین دلتا دا علم نسبت شوی یقین تا قوله لگا ان هذا له حق الیقین سورۃ الواقعہ کے نہ جواب دا لو محذوف تھے کچرے دی پوئے دے لو شرطیہ تھے کن حروف دے شرط نہ کچرے دی پوئے دے پا علم یقینی سرا نسو جواب دا دے حذف دے لشغلکم ما تعلمون عن التکاثر والتفاخر دی بے دا دے تکاثر و تفاخر ناڑا ولوے دا غیخ پہلے علم دا کار بے نکو او بے علم دی دا کارو نکیم دا بیوقوفو کارو نکی زجاج لگی المعنی لو علمتم الشیء حق علمه وصرفتم التفهم الیہ لارتدعتم امدغ سیز ہے کہ تاؤ سے صحیح علم موجود ہے کہ تاسو کہ صحیح علم یقینی علم دکے ہوئے تاسو پا تفاخر نہ کولے فخر کول منگزے کا وہی دا پرید کار دے گندہ کار دے دا اسلام مسلمانو کار دے چھ مجھے اس پر فخر ہے حدیث تی پا دے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی جد قیامت پر دا طول انسانانو سردار بزے مام زپدے بانے فخر نکم جنت تبا والدزم خو زپدے بانے فخر نکم منگ تا خوشی پوچھئے ہوندا جد چرگا ملوشی نا منگ موائی منگ تا بدے فخر دے سڑے یادانا دے کار کترے دا سا خبر دا پدے بانے دا فخر کما زمانگ نظریات دا غدا کافی رو پہیان دی بٹوز میڈیا دا ناستی فلمونو تا اخبارونو تا بس فخر مردانو فخر پلانیو فخر مخر پکے کی نہیں سخا شکر وبا ہے کہ اللہ بدے مردان وے نعمت کڑے رحم پہ کڑے نظریات زم ټول کافی رو دی دا پریم چند دی دغی دی دغه ګوري ډرامې او دغه نه هوته بوتي خو هندوان دي هی ته خبر دی او چې سړی مړ شي څوک دی په فلم کې داخله کې بکړې او کې هوته بوتي کې مفید دي زمونږ داخله کم دغه شانتي دیم چې څوک مړ شي نه دی خو ډرامو کې ټول رس پر ذهن ځان بټکی الګا اسلام دا تعلیمات هونی ته اسلام نه خبر نه څنګه چې دای کار خراب شي نظر بخواجه جی قوالی به شروع کې کبر لګ منډي وي زمونږ داخله کم رو کبرونه د منډي وي ټول سیز هغه میډیا ته وکړی دی زمونږ استادانو به ډېر سخت تنقید کو پرې ټي وي موږ به پرې نه پوهېدو اوس په هغې په زور پوه شو چېرې د هغې ښځو کمپیشن دی نه هغه زمونږ د ښځو هم دی د هغې چې کوم ذهن نه ټول دا ټي وي د ناست دي د هغې ښځو چې کوم دي له ذهنه ډرامې ورې جوړي د دې اکه ذهن د دې ښځو او اکثر چې سړی په دې راوړېدلي د هغې هم دغه شي ځان شي ته جوړ شوي مونځ به نه کوي او ټوله شپه ډرامې ته ناست دي څه کوي یار مونږ ارتغل ګورو اسمان ګورو ډنګري ګورو ځان لم کار کتره فرض مونږ نه پاتې د ارتغل په پیغمبر به ډېر ضروري سړی وي لترون الجحیم لترون دوباره ویلې دوزرې ویلې تاسو به خامخا د جهنم وینې سترګو یقیني باندې به ووینې
ګوره مکرر دی. دو ځلې ووایي چې جهنم به ووینئ، بیا به خامخا تاسو د هغه په یقیني سترګو سره ووینئ، په یقین سره. د اول نه د لرې نه لیدل مراد دي. لترون الجحیم، ته به خامخا د جهنم نظاره وکړې. او د دویم نه د نږدې نه لیدل مراد دي، ته به خواله ورشې. یو قول په دې کې دا دی. دویم تفسیر دی کې دا د اول نه په زړه سره لیدل مراد دي، په زړه باندې به ویني، پته به راته ولګي. د دویم نه د سترګو لیدل مراد دي، په سترګو باندې به ویني، په دې خپلو سترګو به ویني، پته به ورته ولګي. عین الیقین، عین الیقین دې ته علم المشاهده ویل شي. علم المشاهده یو څیز ته په خپلو سترګو باندې ویني، یعنی غایب معقول د محسوس په شان وګرځي. غایب یو څیز غایب دی، په نظر نه راځي، خو مونږ خو منو. پیریان نشته دی، خو مونږ ته الله ویلي پیریان شته دی، مونږ منو. ملائک شته دی لیکن غایب دی، مونږ منو. مونږ وایو او الله ویلي دي. الله شته دی ولې انبیاء ویلي دي، ټیک خبره ده که نه. خو چې کله هغه تا ولیده دا څیزونه تا ولیدل، نه دا عین الیقین شه که نه، مخامخ شو. دا د علم الیقین نه اوچته درجه ده. عین الیقین اصل کې د علم درجې د علم الیقین او عین الیقین. دا عین الیقین دا اوچته درجه ده. ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، بیا به خامخا تاسو نه تپوس کولی شي په دغه ورځ. دا جهنم چې به کومه ورځ وینې، دا خو به آخرت وي که نه، دا خو به ورځ د آخرت وي. نو په دغه خو به تا سره حساب کېږي. تا ته به هلته د فخر کولو پته ولګي چې تا فخرونه کول، ځان د برابر حسابو، بل د کته حسابو. تا ته په دغه ورځ باندې پته ولګي. ثم لتسألن، بیا به خامخا تاسو نه تپوس کولی شي یومئذ په دغه ورځ عن النعیم، د نعمتونو په باره کې. واحد دی په معنی د جمع دی. نعیم نعمتون، نعیم په خپله د نعمتون جمع ده که نه. د نعمتونو باره کې باندې تپوس کېږي. دا مخروي تخویف کې شامل دی. ظاهر ده چې دا خطاب دا عام خطاب دی. هر چا نه به تپوس کېږي. عمر فاروق به جړل که نه، فالوده یا نور څیزونه بعضې خلکو روایت بیان کړي دي چې د ما نه به دې تپوس هم کېږي. هغه یخې اوبه چې تسکې نه، د هغې هم تا نه تپوس کېږي. مولانا زکریا صاحب یو ځای لیکلي خپل کتاب کې چې د سوري لاندې ته ولاړې، د سوري هم ځان تپوس کېږي. تا دې نعمت شکریا ادا کړې ده. مونږ خو سره طرفه به نعمتونو کې ډوب یو، مونږ عیاشه یو، مونږ ډېر بې وفا یو. مونږ الله سره هېڅ وفا نه ده کړې. خلک په سیګانو کې، په یخو کوټو کې، په دغه کې پراته دي، په پستو کټونو کې او په پستو بالښتونو کې. هغه غافله دي، الله یاد نشته دی. الټا د ذهن ته نور سره راځي چې په دې کټ کې دا وکړم، دا وکړم، دا نه کوي چې ورګه زه پکې لږ ذکر وکړم، لږ الله یاد کړم. نه نه، چې دې کټ تو خو شیطان شي بیا. دا خو لا نور نعمتونه مونږ خو لا ډېر کمزوري یو. مونږ باندې لا دومره فراواني نه ده شوې چې بیا به لا دمونه څه جوړېږي. پیرغون به زما خیال مونږ په لاره کې پرېږدو. او الله دې رحم وکړي. عن النعیم دا عام دی، عام دی، هر نعمت ته شامل دی. هر نعمت ته، دا نه چې خاص نعمت ته د هغې باندې تپوس کېږي. هر نعمت چې په تا شوی دی، که سترګې دي، غوږونه دي، دا خپل وجود دی، مور پلار، دا ډېر لوی نعمت دی. علم ورکولو د الله تعالی پوهې درکړي، دا نعمت دی که نه. علما یې درکړي، دا نعمتونه دي. تا بچ کړي، تا علم درکړي، پوهې دي چې لکه دا لغت ده، دا صحیح ده، دا نعمت دی. هر نعمت هغې ته شامل دی. امن دا د الله نعمت دی. صحت، روغ رمټوالي ورکول دا نعمت دی. فراغ، اوزګارېدل، دا د الله ډېر لوی نعمت دی. لکه چې اوزګار یو. اندامونه یې درکړي دي، ګوره په لاس خپو روغ یې. عقل یې درکړی، دا څومره لوی نعمت دی. خوراک او اسکاک، دا څومره لوی نعمتونه دي. امام مجاهد وایي چې په دې کې دنیا هر لذت داخل دی چې دا الله درکړي. لږ وخاندې، خوشحاله شي، د الله نعمت دی که نه، شکر نه وباسئ. داسې خلک دی چې په جیلونو کې پراته دی، سهار ماښام وال خوري. ته ورشه د هغې نه تپوس وکړه چې خوشحالي څومره زبردست. بیماران په ګټونو کې پراته دي، رواسته شوي دي، او د شپې جاړي پټ پټو. ولې پاسېدی نه شي، هغه ګرځېدی نه شي، هغه خوند نه شي اخیستی د زندګۍ نه. د هغې نه تپوس وکړه بیا څنګه ژوند څنګه دی، تا ته به ووایي. د بوډاګان نه تپوس وکړه ځواني څنګه وه، نو تا ته پته ولګي چې لکه واقعي موږ ډېر ناقدر یو.
کلا لو تعلمون علم الیقین، کوئی نہیں اگر جانو تم یقین کر کے، لترون الجحیم، بے شک تم کو دیکھنا ہے دوزخ، ثم لترونها عین الیقین، پھر دیکھنا ہے اس کو یقین کی آنکھ سے، ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، پھر پوچھیں گے تم سے اس دن آرام کی حقیقت، تم سے پوچھا جائے گا۔ کلا لو تعلمون علم الیقین، کلا بمانے حقاً ہے، اور لو کی جزا مقدر ہے، لو شرطیہ، شرط جزا غوڑی تا اسا پترہ نحو مویلی دا، لو کی جزا مقدر ہے۔ ای لما الہاکم التکاثر، تفسیر کبیر نے یہ مقدر یہ حذف مانا ہے، مفسرین دا محذوفات رباحی دینے یہ رہ گیا ما دا تفاسیر علماء دے دا پاری لگی دی چی دا عام خلق غلط نشی، یعنی کہ تاسو دا علم یقینی پتہ وی نہ تاسو بعد آگے تکاثر غافلہ کرنے وے، لما انہاکم التکاثر تو تمہیں غفلت میں تکاثر اور یہ تفاخر غفلت میں نہیں ڈالتی، یا لشعلکم ذالکان التکاثر، روح المعانی نے یہی محذوف نکالی ہے کہ چرے تاسو دا علم یقینی پتہ وی نہ تاسو بے دے تکاثر نہ لولی وے، تاسو پتا کار نو کڑے کہ پتا کہ علم وے صحیح ہے، آسمانی علم در کے وے قرآن و حدیث، یعنی اگر تم آئندہ حالات کو اس یقین کے ساتھ جانتے ہیں جس طرح تم دیگر احوال یقینیہ مثلا احوال ماضیہ کو جانتے ہو، خپل تیر روز خمانے کا نا نہ پتہ ہے طریقہ باندھے راتون کی حالات مندر زن قدن دے مانو، جنت و جہنم حساب کتاب دے مانو، تو تم کثرت مال و اولاد پر فخر نہ کرتے، تاب اداکار چرے نو کرے دکا چھ مرد لے پیدا ہی نہ غدا کاؤنو نے کہ خوری کی خلق بیرا پاسا گرزی نہ فخر نہ کئی، اچھا دا گندونو ڈاکتے پا خیٹا کہ دنیا گند پرو دے فخر نہ کئی، لگ پیدا خیٹا درد راشی نہ دے فخر نہ کئی، دا دن آر سے ہیر شی کنا دو رحمان بابا شیر دے کنا ایک ادا سے کنا سر ہوا مزہ کنا برا برا مزہ نہ دیر جدنگا ونی پا برا تیری نا آگ سر گورے زول سر پمینس کے ماتھی گی کتا باندے زور کوا زمکی تا زور کوا کما چې میوهدار ونه نی هغه ازمکه ته جوکو وي، کما چې تشی نه غنیغ په برتلی دا چې کم ډیر ډډی نه غړ ټنګ ټنګ کی ډیر خبرې کړته گئی الله چې ډکی نه درون نه غلی عمل غدر اکثر ګور پټه پرتی ښا داغي چې نه وي هلال پیرو کې نه پټیږي کنه خلک پیژنې کنه ځان خو خلکو ته نه کوي، بس زمونږ نار د خلق خلاصيږي، بس زمونږ چیڑ چاڑ نہیں کرے گا نا۔ لترون الجحیم، بے شک تم کو دیکھنا ہے دوزخ، لترون تخویف اخروی، ثم لترونها عین الیقین، پھر دیکھنا ہے اس کو یقین کی آنکھ سے، عین الیقین مفعول مطلق ہے من غیر لفظہ، یہ ترکیب دے کے دادے، یہ مفعول مطلق ہے من غیر لفظہ، یا یہ مفعول مطلق مقدر کی صفت ہے، اے رویت عین الیقین، تم ضرور بے ضرور دوزخ کے دیکھو گے، پھر کہتا ہوں تم دوزخ کا آنکھوں سے مشاہدہ کرو گے اور تمہیں اس کا عین الیقین حاصل ہو جائے گا، عین الیقین ہو جائے گا۔ پھر یہ بھی سن لو کہ اس دن تم سے ساری نعمتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا، ثم تسألن یومئذ عن النعیم، ساری نعمتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ میں نے تم پر جو انعامات کیے تم نے ان کا شکریہ ادا کیا یا نہ۔ تفسیر قرطبی میں لکھا ہے وَكُلُّ هَذِهِ نعم فَيُسْأَلُ الْعَبْدُ عَنْهَا هَلْ شَكَرَ ذَلِكَ أَمْ كَفَرَ، ہر نعمت کے بارے میں پوچھا جائے گا بندے سے کہ تم نے اس کا شکریہ ادا کیا یا نہیں کیا، تم نے کیا کیا اس کے ساتھ۔ بیا گورے شروع نہ الہاکم التکاثر، الہاکم غافل کړی تاسو، التکاثر غفلت کې اچولی تاسو، دغه معنی سید الہاکم غفلت کې اچولی تاسو یا تاسو غافل کړی، التکاثر فخر کول په یو بل باندې په ډیروالی، د یو بل نه مخکې کېدل، د یو بل نه مال ډیرول په هغې باندې د ځان ستاینه کول، د تاسو غافل کړی د آخرت نه، حتی تر دې زرتم المقابر چې زیارت وکړو تاسو د مقبرو، التم لړی مړی مشمال چیرې مونږ زیاتو تاسو نه بریو، یا تر دې به تاسو اوده پراته، تر دې به تاسو فخرونه کوئ چې تاسو زیارتو کې ملاقاتو کې د مقبرو قبرونو ته لاړ شئ،
ته به تر هغه وخته ودوی پروت دی. هغه کم کاله چې الله پیدا کړی عبادت له هغه به ډونه کې. کله داسې هرګز نه دي پکار، هرګز نه دي پکار. سوف تعلمون، زره تاسو به پوه شئ. ثم کله سوف تعلمون، بیا ته هم داسې هرګز نه دي پکار تاسو به پوه شئ. په وخت ځنکدن کې به پوه شئ، په وخت قبر کې به پوه شئ. کله لو تعلمون علم الیقین، کله یقیني خبره ده، لو تعلمون کچره تاسو پوه دی علم الیقین، په علم یقیني سره، نه تاسو به تکاثر او تفاخر دا غفلت به تاسو نه وکړئ. لترون الجحیم، تاسو به خامخا جهنم ووینئ. ثم لترونها، بیا به خامخا تاسو دا ووینئ عین الیقین، په سترګو یقیني. ثم بیا لتسألن، خامخا تاسو نه به تپوس کولی شي یومئذ په دغه ورځ عن النعیم، د نعمتونو په باره کې چې تا تکاثر کو که نه شکر یې ادا کولی. سبحانک اللهم.